آیت نمبر 42 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین صدق اللہ مولانا العظیم. دی آیت سے اللہ پاک جل وعلا شانہ آغا د بنی اسرائیل خبره کو چې حق باطل ما سره ګډوي او بل دا چې حق چې کله تاسو ته جواب شي پټوي ما. د آیت سے بیا الله پاک جل وعلا شانو د یهودو د علما سره خطاب کو چې تورات سے چې کیم تو سے تحریف وکړو تبدیلی می بشه وکړه دا ډېر غوړ جرم ده او زنا خبره به تو سے سره گاډه واړې کړي اول خدا چې عام خلک تعلیم نه وو ای دی وجه نه دی بیا کې تو تورات چې کیم بیانولو دی تا به ټول گاډ وډ بیانولو او بل به دا خبره کړه تجعلونه قراتویسا تبدونه وتخفون كثيرا اکه توب به توس ټول پونیه پخې کړلو اب می جواتولو لکه پټاک دا قرآن شریف ته داس منو ال خال کې دا یو پخه معروف صلاح چې دا مطلب ده بل پخه معروف صلاح چې دا مطلب ده وتخفون كثيرا او ډیر به متوس پټول هغه حق احکام د الله اوی تو سے خال کې تجواتولنا زکه چې توس په حال کې نه رشوت خوستلو بیا به د مقتضا د خواهشات مطابق په تورات سے به توس رد بدل وي تکړو هغه خبره به تکړه لکه نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم علامات نشانات په تورات سی وی دی به توی چې نه دا خداس نه دی ا دې خو مطلب دا چې د بشنې سترګې وي د بداس وي قسمه قسم گاډه وړي خبره به تکړه بیا هغه عبارتینه زونه دی روخصل پاشه به دی بیا ګډوډي کړلاوي چې داس ما کوي ولا تلبسوا الحق ما ګډوډه وای حق بالباطل باطل سرا وتكتموا الحق ولا تكتموا الحق دل تلا پټتا وسرا ولا تكتموا الحق ما پټوي حق وانتم تعلمون پېژا په دې باندې چې کتمان حق د حق پټول لوی جرم ده او حق د باطل سره ګډوډول ډیر لوی جرم ده غټ ګناه ده خصوص بیا دغه کوي او بل خبر الله پاک خصوصي دی تدا کو واقیموا الصلاة توس قائم ویل منزینا پجامل منزینا کوي واتو زکات زکات ور کوي ورکعوا توس رکوع کوي مع الراکعين د رکوع کرین کې خلق سره بیا الله پاک دی ته د منځان د زکات حکم یا وکړلو. سورت بقره سے بہر حال اللہ پاک ډیر احکام ذکر کړی دي په آش یو حکم در منزادا دیتا حکم کو د زکوتیا چې یو خدا چې توس پر منځ شه رکوع نه توس رکویا کوي مسلمان سره بل په جامع منزینا کوي او بل توس چې کله نصاب ته عمول ورسیږي ایغه زکوت خامخاور کوي زکه چې مینز دا بدنی عبادت او زکوت دا مالی عبادت تا په قرآن شریف سے په ډېرې ځای سے بدني عبادت چې مین ده او مالی عبادت چې زکوت دا ډېر په یو زیرو الله پاک ذکر کړي دي ا دې وجه نه چې په کومې حال کې باندې مینز او زکوت فرض وي زکوت نه ادا کوي مینز کو الله مینز یا نه قبلوي ا دې وجه نه د منځو برکات او ثمرات ډېر زیاتی علما کرام ا دې متعلق مستقل کتابونه لیکلي دي په زکوت سره الله پاک د سړی کنجوسی ختموي او د مول چې کیم خباست تعالی پاک هغه په لری کوي لکه میشتوس به بهر خلصی من د مخشه غیبلین اکرل بیا په غیبل شي الله پاک میشتوس ته دا خبره کړی دو چې خار یا بل شي په غیبل په غنم شي په بل شي چې متیان زه وکړو چې کله زکوت عشر زنو بوسی ا د عشر په یستل سره کې ماده بدبوئی چې وی کی معنا پوکی مردوری چې وی الله پاک په وجه سره پوک کومشت استاد کا زکوت وی چې زکوت وی پوکولی تا یا زکوت منا بڑو تری زیوتور ای دی په وجه سره الله پاک موت ان رمولیا زیوتوی پوکوی بهر حال المنظر ډیر فضایل دی یو مینس پجامه چې وکو سړای او وويشته 15 منځه خدای پاک صوبینه ور کوي بیا په يهوديونو شه خصوصا په دای شه حب جاه مرتبه ډیر زیوت مینه محباتو حب مال مول ډیر زیوت مینه محباتو علاوه ته چې مینځ یا کوي توس په حب جاه حب مال خپل ختمي زکوت یا ور کوي
دې وجه نه علما کرام یې چې صوفي سړی چې جوړیږي نیک سړی چې جوړیږي دنه حب جاه او حب مال ډېر ورسته وځي الله پاک دې ته وی چې ورکع مع الراکعين تو سره رکوع کوي د رکوع کړین کې خلک سره يهوديون تعالی چې تو منځ رکوع نشته ایس مسلمان شو اسلام وروړلو ایمان مې وروړلو تو سه نیر عام خلک سره رکوع کوي دې وجه نه علما کرام چې په دایات شي ورکع مع الراکعين الله حکم وکړو چې توس د جامع المینس کوي دلیل د په دې خبره باندې چې جامع المینس واجب ده ضروری ده ازکه نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایي لا صلاه لجار المسجد الا فی المسجد جماعت گونډی دا په جماعت سلمین نکو بغیر به ضرورت نه پکیر شه په بل دی په پونه په برید بهر خلمینس کو علا پک المینز نه قبلوي حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایي چې مودا کسامی په غزاد چې مو روح د په قبضه قدرت شته بلا شک مو ډیر اراده وکړه چې زلرګي ارجامه کا او بیا زه یو سړی ته ویم چې د حلمینز بهرحال پجامه ته وکه اذان چې کیم زی شي او کیم خلق چې هغه زیتنار سي زي امام جوړ کا اکیره ته ور شاید اکیرینه وسه خو بیا زه ډارېږم چې پاکه ریشه به وړه زوړوي دې وجه نه مو ته د خوف ته جداس نه وي چې آونه شي سوال بل دیش نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایي چې ډېر ور موردا اراده وکړه چې ځان هغه کېره ته یې ورچاو چې کیم خلق بغیر به عذر نه وچ په وچا په کېر شلمینس کو بل د مینس کو جامع منځ تنار سي چې دای زدا کیرینه وسه خو پاشه به زوړه سړی شزیناوی بال بچ پیاوی دې وجه نه د مبارک په د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین بقیدا ازری او خوستا ته ویل به چې پرونکای چیرې ده چا خو یا رسول الله نشته چا پرونکای چیرې ده بقیدا به د مبارک د صحابه کرام جامع پلمزشه ازری او خوستلا عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې میشتو سے جامع المنزینه بهر خال سوسی پښه کی نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم په مناسبه چې کیم خالص جوات منافق په وو چې به منافقت ملیم او اب جامع منزنه پته کېدو نه را به جامع المنزنه هیڅ کیا نه پته کېدل ابو درداء رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې درې کسون په ځنګل شیا کام زیوت روان دي بیا دای ته پکور دادو چې دای د جامع المینس خامخا کو زکه چې په دای باندې بیا شیطان غلبا نه مې او کنه کو بیا په دای باندې شیطان تسلط وي شیطان په دای باندې غلبا وي لکه زویم یې به هر حال اچشتن شپونه چې لره لوري شي نه زویم یې نه لون پرنګونی خامخا متوي الله پاک مو ته خبره کو چې کیم اجتماعي صوبین دي اغه سره توسیا خامخا تعلق جوړوي بیا به توسه په منځه اتوس پوزا کوته په هر شي شی به برکات وي ولا تلبسوا الحق تسما غډوي حق بالباطل باطل سرا وتكتم الحق ولا تكتم الحق ما پټوي حق وانتم تعلمون پېژیا په دې باندې چې دا لوی ګناه د لوی جرم ده واقيموا الصلاه كما ويل منزينا پجام المنزينا کوي واتو زکات زکوت ور کوي ورکعوا رکوع کوي تسمع الراکعين سرا د رکوع کړین کې خال کې اللہ پاک جل وعلا شانہ فرمائی وقال تعالی لن ینال اللہ ہرگز نہ رسی نہ ملویږي اللہ پاک تا لحومها غیشه د توس د زناور لکه اس قربانی راونه دوی د غیشه ولا دماء نه دی وینه دالات اس چار نور کوي سنف علا تنور کوي ولکه یناله تقوا منکم الا ترسی توس تقوا پرزګوري نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم برک تعالی پاک د احکام بیانوي چې کیم احکام ضروری دي پتوس باندې په باندې به خامخاتو سه اعمال کوي چې اعمال په نو کوي به سور خروي بل دی بیا لاوي وکاله تعالی قول وتوي او نبی صلی الله تعالی علیه وسلم ان تخفوا کچره پټوي ما هغه شي نه فی صدورکم چې توس پسینې شي دی پټ رازینه او تبدوه یا جواد کوي یعلمه الله الا تا خامخاد غشي پاته دو ادی وجن الله پاک میشتو استویای چې کیم اعمال چې توس کوي اخلاص په بنیادی کوي تقوی په بنیاد باندې بیا به هغه توس ته خامخا اجرینه صوبینه خامخا ملویږي
आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन तय्यबीन ताहिरीन इला यौमिद्दीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।